إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت الله رب العالمين أحكم الحاكمين دا طول بادشاہ دا طول زبردست هغه رب العالمین چې تمام کائنات خالق او مالک دی هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی هغه رب العالمین چې د هغې په صفاتو کې یو صفت فعال لما یرید دی رب العالمین چې څه کوي څه وخت چې کوي څرنګه چې کوي چا سره چې کوي کولی شي د الله رب العالمین نه څوک تپوس نشي کولی وهم يسألون او د الله رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود دی چې دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت دی باچاهان دي او که رعیه ده مالدار دي او که غریب دی د هر یو فرد نه به الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي زما محترمو دا الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې انسان په دنیا کې کم کار کم عمل کوي الله رب العالمین ته پته نشته یا الله رب العالمین ته نه خبره ده نه بلکې الله رب العالمین د دې وجه نه دا تپوس او پوښتنه کوي او موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړي زموږ اعمال لیکي چې سبا دا انسان د خپل اعمالو نه منکر نشي لکه تاسو وګورئ زموږ د دنیا ماحول دی چې کله کوم انسان کم کار وکړي نو سمدستي هغه انسان د هغه کار نه منکر کېږي چې کله راګیر شي په هغې کې نو دې د وجه نه الله رب العالمین د قیامت په ورځ به د انسان ته وایي چې تا ولې شرک کو تا ولې بدعت کول تا ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعمالو د هغې د ښودلې شوي د کارونو نه مخ اړولو هغه به ورته وایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین چې الله موږ خو دنیا کې هېڅ قسم د شرک نه دی کړی او نه د دې شیو نه خبر یو الله به دې کرامن کاتبین ته به وایي د دې د عمل نامه راوړه مخې ته ورته کېږدوه چې ده په دنیا کې څه عملونه او څه کارونه کړي دي بیا به صرف دا یو ارمان کوي چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها دې عمل نامې له څه چل شوی چې زموږ نه وړه ګناه یې پرېښې ده او نه غټه بلکې ټوله یې را ایساره کړې ده هغه خو لا پرېږده د انسان په زړه کې به دا خبره راځي څه پته لګي دې ملایکو نعوذ بالله د ځان نه څه لیکل کړي وي نه الله رب العالمین فرمایي چې خیر دې خفه کېږه مه یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا یعملون پتا باندې به انسانه ستا دا لاسونه ستا دا خپې ستا دا غوږونه ستا دا سترګې ستا دا خوله به چې ګواهي کوي چې الله دې انسان په دې وخت کې په دې ځای کې په دې سړي سره دا کارونه کړي او داسې کارونه یې کړي نو دا اندامونه به دې بدن ته ووایي چې لم شهدتم علینا ولې موږ باندې ګواهي کړې وه هغه به ورته وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء موږ ته خو پته نشته دی خو الله رب العالمین ګویا کړو موږ ځکه دا حال احوال وویلې موږ ته څه پته وه چې دا به داسې کېږي او داسې به نه کېږي دا الله رب العالمین لکونه کروڑونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د رب العالمین ذات او صفات اسماء او احکام راته وښودل
او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د رب العالمین رضا او جنت حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې موږ ځان ساتلو سره د رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کېږو. زما محترمو، الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړي یو زموږ د پیدایش مقصد هغه مهمل او بیکاره نه و، بلکې الله رب العالمین چې کوم مقصد دپاره پیدا کړي یو د هغې مقصد د بیانولو دپاره رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیا کرام راولېږل او دې انبیاو ته وفرمایل چې دا ستاسو ډیوټي ده چې دا خپل امت زما د نعمتونو او زما د عذاب نه به خبر کړي. مونږ انسانانو څه کړی دی؟ یو طرف هم نیولی دی او بل طرف هم هېر کړی دی چې الله فرمایي نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم. دا آیات هم نیولی دی چې کله کوم ځای کې ګناه وکړو، زیاتې وکړو، څه کار رانه غلط وشي، سمدستي په زړه کې راشي چې دا الله رب العالمین غفور الرحیم دی، بخښنه به راته وکړي. ولیکن دا خبره هم ذهن نه ویستې ده چې الله وایي وان عذابي هو العذاب العلیم. خو چې کله زما د خبرې نه واورېدې او زما ګرفت در باندې راغی نو زما ګرفت کول ډېر سخت دی، هغه بیا خلاصې په هغې کې نشته دی. د دې د وجې نه زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې انسانانو په دنیا کې چې ژوند تېروئ، په دنیا کې چې وخت تېروئ، نو کم عمل چې کوئ هغه عمل په اوچت همت سره کول پکار دي. دا نه یاره ځان به اخلاص کو نو څه وکړو الله رب العالمین را باندې فرض کړی دی وبکړو، نه، بلکې په کلک همت باندې چې یاره دا د الله رب العالمین حکم دی، الله رب العالمین زه د دنیا کې پیدا کړی یم او د هغې عبادت او د هغې بندګي په ما باندې فرض دی. لکه زموږ ځوانان څه وایي کار مار کوي کوم ځای کې مصروف وي، مړه راځئ دا مونځ خو ته وکړو که د الله رب العالمین دا فریضه خو ادا کړو. په دې باندې کار نه کېږي زما محترمو. ولې الله رب العالمین قرآن کې وفرمایل افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. آیا تاسو دې اوښ ته نه ګورئ الله رب العالمین څنګه ناشنا پیدایش دې ورکړی دی؟ دې اوښ کې الله رب العالمین څه بعضې صفات اچولي، تاسو وګورئ چې ځان سره اوبه جمع کوي، لوی همت پکې موجود دی. که ته دا خوراک ولا ورنه کې، اوبه ولا ورنه کې، هفتو پورې به دا ځان سره اوبه هم ساتي او خوراک هم ساتي، ځکه د الله رب العالمین دې کې اوچت همت اچولی دی، اوچت بردباري په دې کې اچولې ده، صبر په دې کې موجود دی. نو همدغه شان د زما محترمو موږ ته هم الله رب العالمین فرمایي چې کوم عمل کوئ نو لوی همت سره وکئ، دا نه چې هسې ځان ته خلاص کړي، ځان مه خلاصوئ، ځان خلاصولو باندې څه نه کېږي. ځکه د مانځه مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان مانځه ته ودرېږي وایي الله رب العالمین ملایکو ته وایي چې زما او زما د بنده په منځ کې چې څونه پردې دي ټولې اخوا کوي، هغه ته اخوا کړی شي. خو چې کله دا انسان په دې مانځه کې سوچونه شروع کړي چې یاره دا دکان مې دی او پلاني ځای به ځم او دا کار مې دی او دا کار سړي داسې را سره وکړه او پلاني را سره دا وکړه او هغه وکړه، الله رب العالمین ملایکو ته پردې واپس راوغورځوئ، دا زما بنده په ګډو وډو سر دی، دا زما عبادت ته نه دی ولاړ بلکې هسې ګډې وډې وایي. نو الله رب العالمین زمونږ د هر څه ختم کړي او که چېرته موږ لوی همت سره ودرېږو او په خشوع خضوع سره ودرېږو، علما فرمایي چې خشوع څه ته وایي، انسان کې خشوع څنګه راځي؟ په دې باندې راځي چې کله مانځه ته ودرېږي او دا ذهن کې راولي چې یاره زه داسې یو باچا ته ولاړ یم، داسې یو مالک ته ولاړ یم چې زه پیدا کړی او دا کائنات پیدا کړی دی، موږ له رزق راکوي، موږ له مرګ به راکوي، ژوندی کوي موږ او زموږ سره د هغې حساب و کتاب دی، دا ټوله دنیا هغه چلی هغې ته زه ولاړ یم او د هغې نه سوال کوم. ځکه تاسو وګورئ موږ چې نن سبا په دنیا کې هغه کمزوری مشر چې ایم پی ای دی د 5 کالو لپاره منتخب شوی یا ایم این ای دی هغې نه چې ورځو خس شوټ باټ کې ورشو، کپړې برابرې کړو، ټوپۍ موپۍ واچو، ویښته واړو او ښه په عزت او په احترام کې هغې نه ورځو. او چې انسان باچا د اسمانونو د ځمکې او تی پیدا کړی تا له رزق درکړي او هغې ته سړی ودرېږي او خیرن خچن او سوچ یې بدلي متوجه نه وي، نو آیا ستاسو څه خیال دی چې د ورکوټې سړي له سړی ورځي او متوجه نه وي هغه ورته دا نه وایي څه له راغلی څه کار دی دی
چې مال راغلی خو ما ته متوجه شه که نه کنه داسې ورته وایي چې ځه بس خپل کار کوه زه ستا خبره ما واورېده نه بلکې الله رب العالمین ته چې ودرېږي کلک همت سره به ودرېږي ځکه زما محترمو یو واقعه د امام ابن احمد ابن حنبل رحمه الله هغه مشهور ده و چې کله هغه جیل ته مامون واچولو په دې مسله باندې چې قرآن کریم مخلوق دی او که نه دی وایي په جیل کې د چې راخلاص شو کور ته نو کور کې به دا یو خبره کوله چې الله رب العالمین دې مغفرت وکړي او الله دې رحم وکړي په ابن الهیثم باندې بار بار به دا خبره کوله زوی ورسره ناست و هغه ورته چې بابا دا ولې ته دا خبرې کوې چې الله رب العالمین دې مغفرت وکړي او الله دې رحم وکړي په ابن الهیثم باندې دا ابن الهیثم دی څوک هغه ورته وایي بچیا زه چې کله مامون جیل کې واچولم او په ما باندې کوړۍ راکولې وایي هغه کوړه به دومره سخته وه چې زما په بدن باندې به ولګېده نو زما دې بدن به د هغه کوړۍ لګېدو سره به اور وکړو دومره سخته به لګېدله وایي وایي د برداشت نه به بار شو وایي وایي دغه ابن الهیثم وایي ما سره و ما ته ویلی چې امام صاحب غمجن نه شي ګورئ زه چې راغلی یم په غلا باندې راغلی یم غلی یم او دې باچا زه په غلا باندې جیل کې اچولی یم او زه دا یو ناکار او د حرام شي باندې دا کوړې برداشت کوم نو ته خو چې دی نو امام الله رب العالمین به سبا تا نه لوی کار اخلي او ته نه په غلا باندې راغلی نه په حرامو باندې راغلی نه په غلط کار باندې راغلی ته صرف چې راغلی نو د الله رب العالمین د توحید او د الله رب العالمین د وحدانیت باندې راغلی او الله رب العالمین به ان شاء الله تا هیڅ کله به چې دی نو ناکامۍ نه بلکې سرخلوکۍ به دي وایي هغې د خبرې به ما کې همت او قوت را پیدا کولو هغې به ما کې جذبه را پیدا کوله که ما نه به کوړۍ مې راوېدلې هغه به ما برداشت کړی چې یاره دا خبره به مې ذهن ته راغله چې ته چې دی نو په غلا باندې نه راغلی بلکې د الله رب العالمین د دین د سرفرازۍ او د اوچتوالي دپاره راغلی او خامخا به الله تا کامیابوي نو الله فرمایي چې ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین ای مسلمانانو خفه کېږئ مه غمجنه کېږئ مه تاسو به الله رب العالمین کامیابۍ خو اوچتۍ به څنګه کله چې کله په تا کې همت موجود وي تا کې کله قوت موجود وي په تا کې د الله رب العالمین رضا موجود وي په تا کې دا خبره موجود وي چې یاره الله په ما باندې دا حکم فرض کړی دی زه به دا کومه د هغې نه ما سوا نه کېږي زما محترم او که چېرته یو انسان دا خبره وکړي چې یاره بس راځه به دا 2 رکعات 4 رکعاته مونځ دی یو فریضه ده د سر نه بوج دی دا ښکته کړو نو په دې باندې زما محترم او همت نه پیدا کېږي په دې باندې انسان چې نور هم نه کمزوره کېږي لکه صحابو ته وګورئ زما محترمو زموږ اسلاف ته وګورئ چې هغو به څنګه عبادت دپاره به ملا تړله صحابه کرامو مبارک راځي چې کله به رمضان مبارک راتلو 6 میاشتې مخکې به دیو دا سوال کوو د الله نه چې اللهم بلغنا رمضان ای الله موږ به رمضان ته ورسېږو موږ له دومره ژوند راکړي چې په هغې کې موږ عبادتونه وکړو ستا د رضا کولو کوشش وکړو ولې همت پکې موجود و قوت پکې موجود و ځکه الله رب العالمین هغو ته په جنت کې بشارت ورکړ دنیا کې جنت بشارت ورکړی دی ځکه الله رب العالمین هغو ته ویلي چې رضی الله عنهم ورضوانه که دغه شانتې همت او دغه شانتې استقامت موږ خپل ځان کې پیدا کړو نو انشاءالله موږ به هم د هغې مرتبې ته به الله رب العالمین ورسوي خو هغه شانتې همت او هغه شانتې دغه پکار دی لکه عمر رضی الله عنه ته وګورئ چې کله هغه ابوالولو مجوسي په هغې باندې ګزار وکړو د هغې نه مخکې څه ویلي چې الله ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خار او د هغې په جومات کې مې شهید کړي صحابه وویل دې ته اوس وګوره دا څنګه دعا ده چې په رسول الله په جومات کې او د رسول الله په خار کې مې شهید کړي نه جهاد لځې نه څه لځې څنګه به تا شهید کړي الله رب العالمین د هغه خلکو همتونه خوښ وو د هغو هغه بلند مرتبې خوښې وي د هغې دعا یې قبول کړه دغه کافر او دغه مجوسي راغی عمر رضی الله عنه وویل چې ویې والو سمدستي خپل زوی ته وایي چې ما پرېږده لاړ شه وګوره چې زه چا وجلی یم هغه چې وکته هغه د پلاره ته د ابولؤلؤ المجوسي وجلی بس هغه الحمدلله چې زه د یو کافر د لاسه
شهید کېږم خدای چې مسلمان نه یم وجلی خدای چې بل چا نه یم وجلی چې یو کافر وجلی یم او الله رب العالمین زما دعا قبوله کړله د رسول الله په جماعت کې او د رسول الله په ښار کې الله ماله شهادت راکړو بیا وګورئ لوی همت پکې موجود و هغه وخت کې فرمایي ډاکټر بوله راغی ډاکټر بوله چې دوایي ورکوله چې په خوله باندې به دوایي واچوله په هغه زخمونو کې به ووتله خپل زوی ته وایي بچیا زه د دې نه ژوندی نه پاتې کېږم خو یو خبره درته کومه وګوره همت پکې و مرتبه پکې وه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خښېدل غوښتل د هغې سره خوا په خوا باندې پرېوتل غوښتل ورته وویلې چې لاړ شه مور بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها ته وفرمایه خو دا به ورته نه وی چې امیر المؤمنین وی دا به نه وی ورته څه به وی وایي ستا زوی عمر وی چې که ستا اجازت وي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زه خښېدل غواړم که هغې اجازت درکو وایي په دغه وخت کې درکودله د څه د وجې نه د خوشحالۍ د وجې نه د یو روب د وجې نه خو بیا به په هغې باندې به اطمینان نه کوئ چې کله زه مړ شم او زما جنازه په کټ باندې پرته او تاسو زه اوچت کړی یم بیا به اول راشي وایي د عایشه صدیقه رضی الله عنها کور مخې ته به ودرېږي او تپوس به ترېنه وکړي چې مورې ستا زوی عمر اجازت غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا کې خښېدل غواړم دا ولې همت پکې و هغې ته پته وه هر وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم به دوه خبرې کولې چې خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ومعه ابو بکر وعمر ووتو رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسېدو او د هغې سره څوک موجود و ابو بکر او عمر موجود و نو ځکه تاسو وګورئ چې کوم خلک عمرې نه تللي دي په مسجد نبوي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابو بکر او عمر هلته موجود دي دغه همت ما محترم دا جذبه په هغې کې موجود وه ځکه الله رب العالمین دومره مقام ورکړی دی ځکه الله رب العالمین د خپل پیغمبر سره دا صحابه کرام سملولي دي او که چېرته نه وي نو ګوره داسې کارونه بیا نه کېږي ځکه مونږ د خپل ګریوان کې سوچ وکړو خپل ځان ته دې وګورو مونږ کې هغه همت موجود نه دی هغه جذبه موجود نه ده مونږ ته چې هر څومره بیانونه وکړی شي مونږ په دې یو غوږ کې واورو په دې بل یې وباسو ولې هغه همت او هغه جذبه به مونږ کې نشته دی بار بار مونږ ته علما دا فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې الله رب العالمین دا ورځ په 15 حصو باندې تقسیمه کړې ده د نور خاتنه والا در امام دی منبر ته د ختو پورې چې کله څوک په اول ټیم باندې راشي نو الله دومره اجر او ثواب ورکوي لکه چې منډۍ ته لاړ شي یو اوښ راولي او حلالې کړي او د غریبانانو په باندې تقسیم کړي د الله رب العالمین په لار کې څومره اجر او ثواب دی دومره اجر او ثواب الله رب العالمین ورکوي او چې په دویم ټیم کې راشي لکه یو غوی چې قربان کړی وي په دریم کې چې راشي لکه یو چیلۍ په څلورم کې چې راشي لکه یو چرګ په پنځم ټیم کې راشي لکه یو انډه او هغه دروازه باندې ملائک ناست وي رجسټر راغسې لیکي پلانې د پلاني زوی پلاني ټیم باندې راغی دومره اجر او ثواب وایي چې کله امام دې منبر ته راوخیږي هغه وخت خپل رجسټر بند کړي او د امام د خطبې اورېدو ته پاره ناست دي خطبه اوري مونږ خو چې دی نو ټیک ده رالو جمعې مونځ وکړو نیمه خطبه مو واورېدله خو لیکن یو کار زموږ وشو چې هغه د ملایکو په رجسټر کې زموږ نوم هغه رانغی ولې همت راکې نشته دی جذبه راکې نشته دی ایمان جذبه راکې د الله رب العالمین د عبادت نشته دی که چېرته مونږ کې همت او جذبه پیدا شوه نو الله به مونږ له هغه شان د مقام راکړي چې کوم الله رب العالمین هغه صحابه له ورکړی ولې هغه هم زموږ غوندې بندګانو هغه هم زموږ غوندې انسانانو مونږ هغې کې څه فرق و خو صرف هغو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت و هغو سره د رسول الله د احکاماتو د هغې د خبرو پاسداري وه لا خبره به د خولې نه ویستې نه وه چې صحابو به عملي کړې وه مونږ ته خو بار بار وینا کېږي او مونږ وروسته ګوالی کوو د دې یو مثال زه تاسو ته ورکوټې در کومه یو انسان دی هغه په کارخانه کې کار کوي
په یو فیکټرۍ کې کار کوي او د فیکټرۍ مالک په ګیټ باندې رجسټر یې خیر ستا نوم یې پکې لیکلی دی تا ته وایي چې فلانیه سهار چې راځم دې کې به دسخط کوې او چې غرمه کې یا ماښام کې ځم نو دسخط به کوې ته وایې مړه لرې که به دسخط ته څه ضرورت دی خو حاسم ځم او راځم که نه نو تاسو خپله سوچ وکئ د میاشت په آخره کې مالک چې رجسټر راوالي ستا یو دسخط نه وي تا ته به څه وایي زه څه خبر یم ته راغلی او که نه راغلی په دې فیکټرۍ کې خو 200-300 کسان کار کوي زه به کم پسې به ګرځم او تپوسونه به کوم ما خو دا رجسټر د چوکیدار د همدې دپاره ایښی دی چې ته پکې دسخط کړې ګوره ته ټول میاشت ډپټۍ له رالی سهار نه ماښامه پورې ځان ستړی کړو لیکن هغه رجسټر کې د دسخط نه دی که تا له به تنخوا میلاوه شي نه میلاوېږي ولې چې هغه نوم دې نه لیکلی مونږ هم مانځه له رالو نیمه خطبه م واورېدله هغه رجسټر کې زمونږ نوم نشته دی د هغه جمعې ثواب مونږ ته نه میلاوېږي د هغه د اوښ د قربانولو د غویي د قربانولو د چیلي د چرګ د انډې د قربانولو ثواب د هغې نه مونږ محرومه شو په کار دا دی زما محترمو چې خپل ځان کې همت پیدا کړو په خپل ځان کې جذبه پیدا کړو او الله هم فرمایي چې وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض جلدیوالی وکئ هغه مغفرت د الله رب العالمین ته الله بار بار مونږ ته وایي چې انسانه بخښنه وغواړه زه دې بخښمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب العالمین د شپې آخره حصه باندې لکه دا ممکن دا خبره مشهور ده او حدیث هم دی چې الله رب العالمین د انسان عبادت او انسان چې کوم خوب ویني د سحر مانځه ته نږدې ټایم باندې وایي هغه رښتیا کېږي وایي داسې ده که نه ده ولې الله رب العالمین اسمان د دنیا ته راکوزېږي که ما یلیقو بشانې څنګه چې د هغه شان سره لایق ده او دا سوال کوي چې آیا څوک بخښنه غوښتونکی شته آیا څوک رزق غوښتونکی شته آیا څوک مشکلات لرې کوونکي شته چې د هغې مشکلات لرې کوه دا سوال کوي او موږ دلته اوده پراته یو نو څنګه موږ به د هغې دا خبره واورو څنګه به موږ همت پیدا شي زما محترمو په کار دا دی چې موږ د الله رب العالمین دې خبرې ته متوجه شو او هغه جنت چې الله رب العالمین موږ ته فرمایي چې په دې اعمالو باندې په دې نیکو باندې په دې وختي راتلو باندې دا جنت ملاویږي داسې جنت چې پلنوالی د اسمانونو د ځمکو برابر دی مونږ خو رالو مونځ هم وکړو او په ذهن کې څه خبره موجود ده دا خبره ده مړه راځه دا جمعې مونځ به وکړو یاره د الله رب العالمین یو فریضه په مونږ باندې ده چې هغه فریضه هم خلاصه شي داسې وایو که نه وایو لیکن کله هم په ذهن کې دا نه دی راوستی چې یاره دا د الله عبادت دی دا د الله بندګي ده الله رب العالمین چې مال رزق راکوي زه په دنیا کې اوسولی یم په دنیا کې زما باندې هر قسم نعمتونه الله کړي دي دا د هغې نعمتونو سره شکریه او بدله لکه ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت به ډېر کول مونځ به ډېر کولو تر دې پورې چې په ودرېدو سره به دا پنډۍ مبارکې وپړسېدلې صحابه به وفرمایل چې د الله رسوله رب العالمین تا ته ستا مخکیني وروستوني ټول ګناهونه معاف کړي دي بیا ولې دومره ځان ستړی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب واورئ هغه دا ونه ویل چې اواو الله رب العالمین خو ما هر قسم ګناهونه معاف کړي راځه بس عیش و عشرت کوه څه چې د زړه غواړي هغه کوه نه بلکې څه فرمایي افلا اکونو عبدا شکوره آیا زه د الله رب العالمین شکر گزار بنده نه شمه چې الله په ما باندې دومره نعمتونه کړي دومره احسان یې را باندې کړی دی د هغې احسان بدله به څه ورکړم په دې عبادت باندې په دې مونځ باندې په دې الله ته په سر په سجود کېدو باندې صحابه کرامو چې کله بدر کې شرکت وکړو الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راولېږلی ورته وفرمایه چې د خپل ملګرو ته ووایه د اهل بدر والاو ته اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم زما ملګرو نن نه بعد چې تاسو کوم عمل کوئ الله رب العالمین فرمایي چې ما تاسو ته بخښنه کړې ده که ښه عمل کوئ د هغې اجر به د ملاویږي او که بد عمل کوئ د هغې ما تاسو ته بخښنه کړې ده صحابو بیا دا ونه ویلې چې یاره الله موږ ته بخښنه کړې ده راځه چې څه زړه غواړي هغه کوه نه بلکې نور همت اوچت و جذبه پکې موجود وه دغه عبادتونه دغه بندګیان الله رب العالمین د به هغو کول زما محترم الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې مونږ کې همت پیدا کړي مونږ کې د الله رب العالمین جذبه پیدا کړي
مونږ د الله رب العالمین هغه توفیق راکړي چې د هغې د رضا کولو کوششونه وکړو او د دې جمعې مانځه ته وختي راځو چې د ملائکو په هغه رجسټر کې زموږ نوم ولیکلی شي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. زمان محترم دي صحابه لچ الله رب العالمين اوچت مقام ورکړو دا په دې باندې چې دا و همتونه اوچتو او کې د اعمالو دا و کې د الله رب العالمین د رضا کولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خودل شوی دین او د شریعت محمدي د اعمالو پاسداري موجود و ځکه الله رب العالمین د جنت زیره په دنیا کې ورکړو. ځکه الله رب العالمین فرمایي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه. ځکه الله فرمایي چې اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون. دا القابات چې الله ورکړي په څه باندې ورکړي دي؟ دا په اوچت همت باندې او لوی جذبې باندې الله رب العالمین ورکړي دي. الله رب العالمین دعا ده چې دغه همت او دغه جذبه دی الله په موږ کې هم پیدا کړي چې موږ د الله رب العالمین عبادت ښه طریقې سره وکړو او د هغې جنت د حاصلولو کوشش وکړو او الله رب العالمین زموږ مشکلات هغه حل کړي. الله رب العالمین زموږ بیماران ته شفای کامله عاجله او نصیب کړي چې کوم د چا په کور کې چې بیماری ده والدین بیمار دي بچی بیمار دي کور والای بیمار ده نور عزیز او اقارب بیمار دي. الله رب العالمین دعا ده چې رب العالمین شفای کامله عاجله ور نصیب کړي او د چا چې کوم خپلوان والدین رونه خويندې وفات شوي دي الله رب العالمین قبر منور کړي او جنت الفردوس کې رب العالمین اعلی مقام ور نصیب کړي او الله رب العالمین دي زمونږ دا دعاګانې خپل دربار کې قبول او منظور کړي او زمونږ دا عبادتونه دا د الله رب العالمین خپل رضا لپاره وګرځي او خپل دربار کې قبول کړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونه برابر کې نږدې ودرېږي.